جنگ موته د هغې واقعه ده په هغې کې صحابه کرام پکې شهیدان شو او انسان باندې چې زنکدني نو که د ټول سمندر د اوبوس کې تنده به د ختمه نشي دا ډېر زیات سخت وخت دی نو یو صحابي پروت دی بل پروت دی بل پروت دی یو آواز کوي العطش العطش تنده تنده تږېمه تږېمه یو سړی چې دا آواز واورئ رشته دارو هغه په منډه اوبه راواغېښتې چې کله یې دله په دې خولې کې اوبه اچولې او ده ورته خوله وازه کړه داسې لرې بل سړی پروت دی هغه وایي العطش تږېږمه تنده تنده دې سړي یو اوبو ته خوله وازه کړې دی صحابي یا یې خوله بنده کړه خبرې نشي کولی اشاره ورته کوي ما پرېږده هغله یو څه حالانکې څومره تږې دی د مرګ ټیم دی هغله یو څه خولې بنده کړه چې کله یې غله اوبه یوړې او هغله یې په دې خولې کې د اوبه ور اچولې هغه ورته خوله وازه کړه هغې ځای کې بل اواز وکړه العطش تنده تږېمه دې بل صحابیم خوله بنده کړه او ورته اشاره کوي هغې بل له یو څه چې کله غلې اوبه وړې نو هغه نه ساه وتلې وه رامنډې کې د هغې دویم نمبر لی اوبه راوړې د هغه نه هم ساه وتلې وه چې هغه ډومبلې اوبه راوړې د هغه نه هم ساه وتلې وه اوبه داسې پاتې شوې یو صحابي اوبه نه څکلې الله قرآن کې فرمایي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا صفت د لوږې نه به مړه کېدل ځان له بیا په بل باندې ترجیح ورکوله دا ولې رونو حالانکې دغه عربو شوکې به یې غورځولې ډاکې به یې کولې یو بل به یې وجل د مرګ په وخت کې اوبه نسکي بل لیلیږي دا ولې دا الله یو ښکلي دین ورکه هغې ته ویل کېږي دین اسلام